السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به. سمینه او زوی دواړو په شریکه باندې یعنی زوی خپل پلار قتل کړی او سمینې خپل خاوند. دا زوی او مور دواړو په شریکه باندې ښځې خپل خاوند ډېره سخت بې دردۍ سره قتل کړی. مینوال دا اخر ولې قتل کړی؟ د خاوند داسې کومه څه غټه غلطي وه. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو، سمینې او زوی دواړو په شریکه باندې سمینې خپل خاوند ډېره سخت بې دردۍ سره د دغې د وجې نه قتل کړی دی. سمینه وایي چې زما خپل خاوند سره 15 کاله د واده وشول، یو ځای مو زندګي وکړه او 4 مې نه بچي دي. دې کې 2 لوريانې دي او 2 زامن دي. زمونږ د واده 3 کاله وشول، نو خاوند به راسره روزانه جنګ جګړه کوله، خو ما به برداشت کوله. دغې ته پروت وم چې اوس مې بچي مې واده دی چې کله غټ او څو وهلې مې تېنه یعنې طلاق غوښتې، خو اتنې ورکړو، یعنې زه خپل خاوند نه پرېښودلم. نو زه بیا اخر داسې مجبوره شوم چې بچي مې چې غټ او روژه وه او په روژه کې دا ما ته ګورېدلو او چې څه ټایم کې ما روژه ماته تیارو او ډوډۍ مې پخوله، نو دې ما ته کنځلې او ښه یو زبان ما ته استعمال. دغه ته مې زوی مې ولاړ او برداشت یې نه کړو. زوی مې تبرګي راوستل او خپل پلار په تبرګي باندې وخولو، په چاړوګانو باندې وخولو او په تبرګي تېنه سر جدا کړو. عزتمنو، زوی او مور او زوی دواړه په جیل کې دي چې دوی ته دې اخر کومه سزا ورکړل شي. عزتمن، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله په خپل کور کې ښځو بچو سره جنګ جګړه مه کوئ. دې مه کوئ کینې بیا به ستاسو همدغه ښه د دوی په اړه باندې ستاسو څه خیر دی؟ حتما سره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلۍ نشان وخت چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.